بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت په کومځای باندې ولاړ یو د قبا جومات دی او د قبا د جومات نه په 50 قدم کې د بیري اریس دی. اریس دا د یهودي نوم او دا نوم باندې دا کوی جوړ شوی دی. د دې کوی یو تاریخي حیثیت دی. یو حیثیت دی دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات کېدو د دې کوی په باره کې وصیت کړی چې ماته په غسل د دې کوی د اوبو نه راکوئ. یو د دې دا نبی علیه الصلاة والسلام چې کله وفات شوی دی نو هغه ته چې کوم غسل ورکړی شوی دی هغه د بیري اریس د اوبو نه ورکړی شوی دی. د هغې سره او دا واقعه په دې کتابونو کې موجود ده. دویم نمبر دا ده د دې نوم دی بیري خاتم. بیري خاتم او په دې بنیاد باندې وي بیري اریس د دې یهودي د نوم په بنیاد باندې سلام او کوم چې بیري خاتم ور دي په دې بنیاد او د بیري خاتم وي چې نبی علیه الصلاة والسلام کله په شاهانه عجم ته خطونه لګل نه وي طرفه ته لګیدل و چې د خاتم نه بغیر د مهر نه بغیر هغه خاتم نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا په مشکل پرګی چې نبی علیه الصلاة والسلام এটা পুছিলো কুয়া এটা বন্ধ করে দিয়েছে د جون پورې বন্ধ করে দিয়েছে বন্ধ করে ফেলে দিয়েছে نو بیا এখানে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আঁকি করে গেছে ঠিক আছে এখানে আঁকি মোবারক করে গেছে او بیا د حضرت এটা অনেকে দেখা না কিন্তু আমি এখানে তাকে আঁকি দেখে عثمان خلافت شپږ کاله وشول 6 سال پورې دغه صداقتمه موجود و شپږ کاله په بیري اریس کې هغه سلاس وهل سکارې کو دا ګوتمه دی کوی تخته د غورځېدلې و د نبی علیه الصلاة والسلام ګوتمه کړې دا ګوتمه غورځېدله بیا داسې وشوله چې دا ګوتمه ډېره زیاته راکوي وکنهستو خو دا میلاو نه شو حتی چې ټول یو بېرته راویستلی شوې خو دا ګوتمه میلاو شوې نه ده. دا ভিডিও করব کوئی مشکل نہیں اس کو দেখাنے کے دویم نمبر دا کوی هغه کوی دی چې په دې کې مشهور واقعه ده شاته لیکل شوې ده موسی اشعري رضی الله تعالی عنه. اب کې مشهور واقعه ده بخاری کې ده مسلم کې ده متفق علیه واقعه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام یو ورځ د باغ ته راغلی دی ځای ته ابو موسی اشعري سر پاسېدم ما وویل چې زه به زمونږ د نبي علیه الصلاة والسلام څوکیداري کوم چې رالم نبي علیه الصلاة والسلام دې کوی ته پیز وړاندې کړی وي نو زه بار ولاړم ما ورته زه ستا پیره کوم او په دې دوران کې ابوبکر صدیق صاحب راغی اجازه یې غوښتله ما د نبي علیه السلام دغه لپاره استئذان وغوښتو او ورته ورشه اذن له وبشره بالجنه دله اجازه ورکړو د جنت زیری ولا ورکړه ښي طرف ته هغه د ابوبکر صدیق صاحب پیز وړاندې کړی وي. بیا لږ ټیم پس حضرت عمر فاروق صاحب راغی هغه مې اجازه وغوښتله نبي علیه الصلاة والسلام ورله د جنت زیری ورکړو اجازه یې ورکړله او هغه کس طرف ته راغی خپې ورته وړاندې کړی دې کوی ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر او عمر فاروق د دې خپې وړاندې کړی وي. بیا وروسته حضرت عثمان چې راغی نو هغه چې اجازه غوښتله هغه ته درې خبرې کړې وي اجازه ولا ورکړه د جنت زیری ولا ورکړه او علی بلوه تصیبه د یو زیری ولا د مصیبت ورکتا ته برسیږي چې راغی دا غاړه تنګ شوی نو مخامخ په دغه ځای کې کېناستو. دا هغه درې صحابه کرام دي چې د نبی علیه الصلاة والسلام سره په دې ځای کې د درې صحابه کرام د نبی علیه السلام سره خپې وړاندې کړې وي او دا هغې نه وروسته بیا نبی علیه الصلاة والسلام دا هغه بیري خاتم دی او دا هغه بیري اریس دی. مختصر تعارف اساس